بسم الله الرحمن الرحيم. وعلامته صحة الأخبار عنه نحو زيد قائم والإضافة نحو غلام زيد. ودخول اللام التعريف كالرجل والجر والتنوين. دین مخکې مصنف تقسیم دی کلمې کړی و چې په درې قسمه ده، اسم، فعل او حرف. بیا د هغې نه بعد وجه حصر ته بیان کړه، دلیل حصر ته بیان کړه، بیا د هغې نه بعد تعریف درته وکړلی، اوس علامات د اسم بیانوي. نو معترض اعتراض کوي چې کله تعریف د علم وشوله نو علاماتو ته څه ضرورت ده؟ چې کله تعریف دی اسم وشوله نو علاماتو ته څه ضرور ده بیا؟ نو جواب دا ده چې دی یو شی په خارج کې موجود وي، هغې دوه وجوده وي. سوره یو وجود ذهني ده او بل وجود خارجي ده. وجود ذهني هو په تعریف سره راشي، خو وجود خارجي په علاماتو سره رسي ذهن ته. مو د اسم تعریف پکړله چې کلمة تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. نو دینا مو ته د اسم وجود ذهني راغله ذهن ته، چې لکه اسم باغوي چې په خپل کلمې معنی بدلالت کوي او په درو زمانو کې پکې زمانه نه وي، ذهن ته واخه کار راغله. خو په خارج کې به زه څرنګه پېژنم چې دا اسم ده؟ نو اوس د هغې پر علامات هم ته ذکر کوي. نو زیدون راغله، لکه زید به اسم مې که فعل و حرف نو هم وکتله چې لکه دا اسم ده، ځکه چې علامت د اسم هم پکې موجود ده. څه شی ده؟ علم ده، تنوین ده. ټیک ده که نه؟ پوه شئ په خبرې باندې. نو دې دپاره دا علامات ته ذکر کړلو چې وجود ذهني هو تعریف نه حاصل شوی و، وجود خارجي وي چې نه حاصلېږي، علاماتو نه به حاصلېږي. پوه شو په جواب باندې؟ ښه مخکې وګورئ اوس. نو څه چې علامات یې څه شی دي؟ وعلامته صحة الأخبار عنه، چې د دې مخبر عنه جوړېدل صحیح وي. ګوره دا یې نه دي ویلي چې دا به مخبر عنه وي، څه نه دي ویلي چې دا به مخبر عنه وي، بلکې دا یې ویلي چې دی به مخبر عنه جوړېدل صحیح وي. ټیک ده که نه؟ دی به مخبر عنه جوړېدل صحیح به وي. دا یې نه دي ویلي چې دا به مخبر عنه وي اوسه په الحال نو بیا به اسم وي. مثال لفظ د زید ده، دا اسم علامت هم پکې د مخبر عنه جوړېدل صحیح دي. نو زید مخبر عنه جوړېږي. مخبر عنه مطلب چې دی نه خبر ورکولی شي. ټیک ده که نه؟ څه ولګوه اوس خو نه ده که نه؟ خو چې قایمون مو څه ولګوله؟ زید کڑا ہے. ٹھیک ہے کنا؟ نو دے قائم دے زید نہ خبر بھی رکھڑا کنا، نو زید مخبر عنہ شو جس سے خبر دیا جائے. ٹھیک ہے کنا؟ جس سے خبر دیا گیا ہو اس مفعول سے آدھا کنا مخبر. مخبر سے آدھا اسمی مفعول سے آدھا او انہو کی دا ہو زمیر چاہتا رجی دا امدتا مطلب چی دے دینا دی مخبر انہو نا خبر ورکړلی شي. ټیک ده که نه؟ دې مخبر انہو نه خبر ورکوله صحیح وي. ټیک شو ده که نه؟ هغه کلمه به اسم وي چې د کومې کلمې نه خبر ورکول څه وي؟ صحیح وي. ټیک شو ده که نه؟ پوه شوې؟ اوس نصاره ده، دا هم کلمه ده که نه؟ خو د دې نه خبر نشي ورکولی، دې نه خبره نشي ورکولی، دې په ذریعه به خبر ورکوي. ټیک ده که نه؟ نصره مثال کې زیدون دی. اوس د نصره په ځای باندې مو د زید نه خبر ورکړي چې لکه زید مدد وکړله. زید څه وکړله؟ مدد وکړله. پوه شوې که نه؟ مدد چا کړی؟ زید کړی ده. نو دا خبر مو چا په ذریعه ورکړله؟ نصره په ذریعه باندې مې ورکړه. نو نصره مخبر عنه نشي جوړېدلی او زید مخبر عنه جوړېدلی شي. اگر چې بې له زید ذکر وي نو دا به اسم وي، ځکه چې دې کې مخبر عنه جوړېدلو صلاحیت شته ده. مخبر عنه جوړېدلو صلاحیت پکې شته ده. پوه نه شوئ؟
ګوره مخبر عنه چې د چانه خبر ورکولی شي خبر ورکولی شي مخبر ویلی شي خبر دیا گیا ہو وعنه اس سے ٹھیک ہے کنا جس سے خبر دیا گیا ہو دل سے ویلی شي مخبر عنه پوه شویا شو پوه نه ګوره جس سے خبر دیا گیا عنه بس همدا جس سے معنا وکړه جس سے خبر دیا گیا هو ګوره مخبر عنه جوړدل مطلب څه چې د دې نه خبر ورکولی شي مبتدا څه وي مبتدا نه خلک څه ورکوي خبر ورکوي چې لکه د مبتدا اوس په دې حالت کې ده پوه شي لکه زید مبتدا ده که نه نو زید ویلوړ ده نو د ویلوړ خبر دا ویلوړوالی دا یو حالت ده که نه دا حالت یې بیان کړه او دا حالت بیانول د خبر ورکول دي ټیک ده که نه زید لوړه ذهبه زیدون ذهبه اوس ما ته پاته نشته زه تاسو نه پوښتنه کوم چې عمران څه شوله تاسو چې ذهبه لوړ عمران ذهبه عمرانو ذهب عمران څه شوله لوړ نو اوس د عمران تللو خبر تاسو ما ته څه په ذریعې سره وکړله ذهبه په ذریعې سره نو اوس د عمران مخبر عنه شوله او مخبر به ذهبه شوله څه شی شوله مخبر به دې په ذریعې سره تاسو خبر وکړئ چا نه د عمران نه څه په ذریعې سره چې خبر کړه ته مخبر اخر ته مخبر به ویلی شي شطر روان دی فعل په علاماتو کې او د چا نه چې خبر ورکولی شي مخبر عنه ده پوه شوې پې نه شو ښه وګورئ ته اوس دا به څه وي مخبر عنه به جوړېدلی شي صحة الاخبار عنه صحیح به وي خبر ورکول د دې نه نحو زید قائم لکه زید قائم کې د زید خو مو تاسو ته ضروري نه ده چې خو په جملې کې استعمال وي نو بیا ټیک ده که نه که چیرې یو اسم کې صلاحیت وي د مخبر عنه جوړېدلو ابه څه وي ابه ما اسم به وي ټیک ده که نه دا ویلې د اسم علامت ده ځکه چې عربو د مخبر عنه جوړېدل لپاره اسم وضع کړی ده څه یې وضع کړی ده اسم یې وضع کړی ده عربو د مخبر عنه جوړېدل لپاره څه وضع کړی ده اسم وضع کړی فعل یا حرف مخبر عنه نشي جوړېدلی تاسو په نحوې کې ویلي چې اسم مسند او مسند الیه دواړه جوړېږي او فعل صرف مسند جوړېږي او حرف نه مسند جوړېږي نه مسند الیه جوړېږي ټیک ده که نه نو که چیرې اوس مفعل مخبر عنه جوړ کو نو د وضع خلاف به راشي څه شي هغه وضع کړی څه دپاره ده چې دا مخبر عنه جوړ شي صرف اسم او فعل څه دپاره کړی ده چې دا به مخبر به جوړېږي مخبر عنه نشي جوړېدلی نو که چیرې مفعل مخبر عنه جوړ کو نو د وضع خلاف به راشي څه خلاف به راشي وضع یا حرف جوړ کو نو هم سره شي د وضع خلاف به راشي پوه شوې پې واجب باندې پوه شوې ښه وعلامته صحة الاخبار عنه علامت د دې دا ده چې صحیح وي خبر ورکول د دې نه نحو زید قائم والاضافة نحو غلام زید اضافت هم د اسم علامت ده اضافت هم څه علامت ده اسم علامت ده ویلې اضافت خو پېژنو که نه چې د اسم اضافت وشي بل اسم طرف ته اضافت ولې د اسم علامت ده ځکه چې اضافت به یا د تعریف دې پوره وي څه به دې پوره وي یا به تخصیص دې پوره وي و یا به دې تخفیف دې پوره وي تعریف دې پوره کړی وي اضافت چې کله معرفې طرف ته اضافت وشي دې نه کېرې ټیک ده که نه غلام زیدین غلامون نکره ده که نه زید طرف ته مو اضافت وکړه څه ذکر راغله تعریف راغله معرفت شوله غلام څه شو نکره و که نه خو چې کله معرفې طرف ته اضافت وشي څه شوله معرفت شوله یا خو تعریف ته پورې رسي یا تخصیص ته پورې رسي چې کله نکرې طرف ته اضافت وشي لکه غلام رجل
غلامو اوس غلام خو معیار چې غلام کېدلی شو یا ښځې هم کېدلی شو سړي هم کېدلی شو خو چې کله رجل وي نو افراد کم شو تخصیص پکې راغلی هلکه ښځه غلام نه ده ښه چا غلام ده سړی غلام ده افراد ارکم شو ټیک ده که نه وی تخفیف ته پررسي دا کله چې کله اضافت لفظي وي یعنې صیغه صفت مضاف وي خپل معمول طرف ته لکه ضارب زیدین ضارب دیکھیں تخفیف راغله څه راغله تخفیف څه مطلب ٹھیک ده کنه یا مضاف نه تنوین وغورځوي ٹھیک ده کنه یا کای مقام د تنوین ٹھیک شول کنه یا مضاف الیه کې تخفیف ورسي یا په دوړو کې تخفیف ورسي ٹھیک شول یا مضاف کې تخفیف راشي یا مضاف الیه کې تخفیف راشي یا په دوړو کې راشي چې په خپل ځبانه بیا یایو ٹھیک شول کنه خود روایت کوی چې مضاف څه دی پرسي یا دی تعریف دی پرسي یا تخصیص دی پرسي او تخفیف دی پرسي او دا درې وړه شون خاص د اسم سره دی په پیل کې دا کور نه کیږي فعل تعریف دی پرا نرسي فعل تخصیص دی پرا نرسي یا فعل او حرف دی تخفیف دی پرا نرسي پوه شو واجب نه پوه شو بعض خلک مضاف مضاف الیه بوري کې چې علامت د اسم مضاف ده که مضاف الیه ده او که دواړه دي بعض خلک کې چې تعریف علامت د اسم علامت اضافت ده مضاف ده ٹھیک ده کنه بعضی چې مضاف او مضاف الیه دواړه دي بعضی مضاف مضاف الیه دواړه دي ٹھیک ده کنه بعض خلک سي بعضی چې دواړه دي او بعضی چې صرف څه ده مضاف اسم علامت ده ٹھیک ده چې کوم خلک چې مضاف الیه هم د اسم علامت ده مضاف الیه ما نو هغو باندې اعتراض ورسي چې کله کله جمله مضاف الیه وکړي شي ٹھیک ده که نه فعل مضاف الیه وکړي شي لکه یوم ینفع الصادقین ده نو اوس په دې ځای کې یوم مضاف د ینفع الصادقین صدق هم دا څه دی مضاف الیه ده نو دلته خو فعل مضاف الیه وکړي شو څرنګه د اسم نو چې دې ځای کې بیا هغو جواب ورکوي چې دې ځای کې دا فعل دا د اسم په تویل کې وي د مصدر په تویل کې وي یوم نفع الصادقین بشي یوم نفع الصادقین بشي پوه شوې پې خبره وګورئ دریم شی چې شی ده دخول اللام التعریف او د لام تعریف داخلېدل دام د اسم علامت ده لام تعریف دام دی اسم علامت ده لکه الرجل الرجلی ٹھیک ده کنه ذهن ته به اشکال ورسي چې موږ په نحو میر کې الف لام ویلي وو که نه څه ویلي وو الف لام ویلي وو مصنف لام تعریف ویلي تعریف معرفي جوړول پر چې اسم نه معرفه جوړیږي نو کې د پر الف لام داخليږي که نه ټیک ده که نه پوهېږې نو د صرف لام ویلې ذکر کړل مصنف صرف لام ویلې ذکر کړل نو وجه دا ده چې په لام تعریف باره کې اختلاف ده څه ده درې مذهب دي چې تعریف د پوره لام ده که حمزه ده او که دواړه دي ټیک ده که نه امام سیبوی رحمه الله فرمایي چې تعریف د پوره صرف لام ده نو بیا مو حمزه په شروع کې ویل راوړه بیا مو حمزه په شروع کې ویل راوړله ځکه چې لام ساکن و لام څه و ابتدا په سکون سره محال وه نو اول کې مو سره وړله ده حمزه مو ورته راوړله ټیک ده که نه پوه شئ څه مو ورته راوړله حمزه مو ورته راوړله امام مبارک رحمه الله فرمایي چې حرف تعریف صرف حمزه ده صرف څه ده نو بیا مو لام مې اسکه ویل راوړله بیا مو اسکه لام مې راوړله ځکه چې په حمزه استفهام او حمزه تعریف کې فرق روشي څه روشي
استفهام برام همزه رسی کنه همزه استفهام و همزه تعریف کی سره شي فرق رشي ٹھیک ده کنه امام خلیل رحمه الله فرمایي چې تعریف د پر الف و لام دواړه استعماليږي ٹھیک شله پوښي لکه څنګه استفهام د پر هل ها و لام دواړه استعماليږي نو داسې تعریف د پر الف و لام دواړه دي ښا پوښ کنه مطلب چې په محمد کې ته امام خلیل رحمه الله کول ذکر کړی دا چې ولا امام خلیل ولا او دلته کې امام سیبوی ولا کول ذکر کړی دا دلته کې چا ولا کول دا زکه غالبا دا بسیو او مصنف ته د بسیونو مذهب خواخ ده نو په هر ځای کې د بسیونو مذهب تصویر کوي ترجیح ور کوي پوه نه شئ صحیح وایو که باسي بس تاسو باندې بوج نه جوړیږي مو څه مسله نشته ٹھیک ده والجر والتنوین جر علامت د اسم ده ویلې زکا چې جر اثر د حرف جر ده جر اثر د حرف جر ده او حرف جر په اسم داخليږي په فعل نه داخليږي حرف جر په اسم داخليږي په فعل نه داخليږي ٹھیک شو لکنه پوهیږئ جر په څه داخليږي په اسم داخليږي په فعل نه داخلي واجب نه پوه شو بل تنوین د اسم علامت ده څه شی د اسم علامت ده تنوین ویلې زکا چې تنوین تنوید د انفصال غوړي څه غوړي ما بعد نه ټیک ده کنه جدای غوړي ټیک شنه کنه تنوین څه غوړي ما بعد نه جدای غوړي ټیک شله اوس کچري او فعل څه غوړي فعل اتصال غوړي فعل څه غوړي اتصال غوړي نو تنوین په فعل باندې نشي داخليدلی ځکه چې شی اتصال غوړي او بل څه غوړي انفصال غوړي ټیک شو کنه او اتصال او انفصال په خپلو کې جمع کېدلی نشي پوه شوې به که پوه نه شوې فعل دا غوړي چې مونه بعد کې فاعل متصل یو ځای ذکر شي فوس مله ورس کا ذکر شي ټیک شو کنه او تنوین څه غوړي چې بس مونه د بعد کې ارشي شي جدا شي پوشي اسه غوړي جدای غوړي او فعل څه غوړي چې مسله فاعله ملو شي نو کچې تنوین په فعل باندې راغله نو سبو شي اتصال او انفصال یو شی به اتصال تقاضا کوي او بل به انفصال تقاضا کوي نو دوا متضاد شون بر جمع شي او دوا متضاد شون نشي جمع کېدلای اور او جمع کېدای شي چې دې جګه کې اورم لګوي او بدیم پکې اکړي نو کېدلی شي بس ته خدای نور بیا نه هو بزیدین لکه دوړ مثال په ځای درکړي بهر په ځای داخل کړي په څه باندې په زید باندې بس ها پوه شوې په